چې هغه سپین ویښتې م وله شمېرلی دي، چا وی 1400، چا وی 1900، چا وی 400، ځکه ویښته کله پټي تورو کې سپین کله ښکاره شي، نه صحابه به هغه م شمېرل 14 دي، بل وی ما شمېرلی دي 19 دي، بل وی ما شمېرلی 40 دي. دې معمولي غوندې دې ځنې لاندې دې ده کې 100 سپین ویښتو، دې سڼو کې 100 سپین ویښتو، باقي ګیره مبارک او سر مبارک مکمل تورو. سر به پرېښود و نبي علیه السلام، 3 قسمه ویښته به ساتل، کله به د غوږونو د پوسکو پورې، کله به د سټه پورې، او کله به د اوږو پورې ویښته ساتل. خو د نبي علیه السلام مبارک عام ویښته به د دې سټ د دې نیمې پورې و. د حج او د عمرې په موقع به خریل، ښه چې وبه خرل بیا به څه کړل، په صحابو به تقسیمول. برکت منې او که نه منې؟ ها منې که نه منې؟ ولې زمانه داسې را روانه ده چې څوک برکت نه مني، څوک یو شی نه مني، څوک بل شی نه مني. مونږ به هغه خبره کو چې کومه خبره زمونږ د اسلافو زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلمه د عقیدې خبرې، د نبی علیہ السلام د وجود مبارک یو جز د برکت خاوند دی. داسې ده که نه ده؟ ویښته مبارک چې به کله وخریل چرته م غورځولی نه دي. مونږ چې سر وخورئ ویښته چې د غاړې ته وغورځو، د ویښتو حفاظت به کوئ، د انسان جز دی بې ځایه به نه غورځئ. لیکن د حج په موقع نبی علیہ السلام چې سر مبارک اخرایه، حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه ته اواز کړی دی خوا راشه، وی ها دا ویښته مبارک واخله او په دې ټولو صحابو 2 وویشه. دا څه دپاره؟ دې دپاره چې دا صحابه ځان سره د برکت دپاره وساتي چې په ځمکه ونه غورځېږي. هغه د حضور پاک مبارک ویښته نن د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دي، ځای په ځای پراته دي. په لویو لویو په لندن کې شته، لندن کې، په روس کې او په آذربایجان کې او په ازبکستان کې، په دا لویو لویو هغوی چې هغه کم میوزیم جوړ کړي، عجایبګرې جوړ کړي، په لندن کې لوی عجایبګر دی. د نبی علیہ السلام مبارک ویښته پکې پراته دي، د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دي. او الله ګواه دی چې د نبی علیہ السلام مبارک د ویښتو دیدار ما ته هم الله را نصیب کړی دی. تاسو به هم کتلی، زموږ حاجي آباد کې هم شته، خو نه ما خوب ولید یو وخت کې حضور پاک مبارک دغسې یو کرسی باندې ناست دی. زمونږ د کلي یو نایي دی، اوس هم شته زمونږ په ګاونډ کې، او یو وجي صاحب دی زما ډېر ښه نږدې دوست دی. ما وی نبي علیہ السلام مبارک له هغه نایي سر خورئ، او داسې اوږده غوندې کرسی د په هغې د دواړو جهانو مبارک سردار ناست دی. چې سر مبارک یې څنګه وخورئ نو ما له یې ویښته مبارک راکړل. ما ته وی دا په دې خلکو تقسیم کا، قسم په خدای جماعت کې ناست یم، دا ما په دې خپله په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا هغه مبارکو ویښتو هغه خوب والا دیدار الله را نصیب کړی دی. خدای پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي. نو سر مبارک چې به یې وخورو، ویښته به یې په صحابو تقسیم کړل. ډېرو صحابو سره د نبی علیہ السلام مبارک ویښته پراتو، بلکې ویښته څه کوي نوکونه مبارک، دا نوکونه چې به یې کټ کړل صحابو به زر واغېشتل. دومره محبت او مینه د صحابو چې د نبی علیہ السلام سره وه، دا په مخ د ځمکه په دنیا کې د یو کس د خپل مشر سره نشته. تاریخ پې ګواه دی، تاریخ. نوکونه مبارک د نبی علیہ السلام ګورې صحابو محفوظ کړي دي. ښه نوکونه مبارک د حدیبیې په مقام کې د پیغمبر علیہ السلام سره د کافرو خبرې کېدې. کافر رالل د هغې مشران او د نبی علیہ السلام مبارک سره صلح کوي، خبرې شروع دي. د کافرو سردار لاړ د مکې ته، خپلو کشران یې راغونډ کړي، پام کوئ دې سړي سره جنګ مه کوئ. ولې؟ وی موږ نه به دا خپل ملګري وتښتي، او قسم په خدای که د هغه نه یو ملګری م ګورې وتښتي. ما د هغه د ملګرو اندازه واغېسته. وی څنګه؟ وی چې دې خبرې کوي نو ملګري سترګې ښکته کړي، څوک ورسره سترګې نه لګوي. چې دې اودس کوي حضور پاک مبارک د اودس په اوبو یې صحابه جګړې کوي، په ځان یې مږي. دې ته مینه وایي چې اودس کوي په مخ لپه واچي، صحابه ورته لاسونه ونیسي، هغه اوبه په ځان مږي. او دې نه به مخکې لاړ شو
وی چې لاړې مبارکې توکي نو صحابه ورته خپل لاسونه نیسي او دغه هغه لاړې مبارکې په خپلو مخونو راکاږي. وی دا ملګري ګورې تښتېدو والا نه دي، مه کوئ. نو صحابه به د نبي علیه السلام مبارک لاړې په لاسونو کې نیولې او په دې مخ به یې ځان لمږلې. د هغې اوبه چې د وجود نه به بېدلې د اودس اب په لاسونو کې راغشتې، د بخاري شریف حدیث دی، او په ځان باندې به یې مږلې. نوکونه مبارک چې به یې واغشتل محفوظ به کړل. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام نوکونه مبارک ورسره وو، دا چې کوم یې غشتي وو. نو چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړ، وی عمل مې پته نه لګي چې الله به راسره څه کوي. ګوره صحابه دومره عاجزان دي، حالانکې دی د وحی کاتب دی د نبی علیہ السلام. وحی به یې لیکله، د نبی علیہ السلام مبارک اوخې دی، د مسلمانانو مشر دی، بیا څه وی وی پته نه لګي چې ما سره به الله په قبر کې څه کوي. یو وصیت درته کوم، وی دا نوکونه یې راویستل، وی دا به واخلې. دا د حضور پاک مبارک چې کله کټ کړل ما ځان سره محفوظ ساتلی دي. نو کله که زه مړ شم دا به زما په دې خوله کې او زما په دې سترګو په دا قبر کې کېدی. که د مرګ نه پس فرشتې راشي او ما سره حساب او کتاب کوي او ما سره سوال او جواب کوي او ما نه تپوس کوي، زه به د حضور پاک مبارک دغه نوکونه ورته پیش کم چې د دې خاطرو کې زما معافي نصیب کې او ما معاف کې، ما سره بل څه نشته. دغه د حضور پاک مبارک نوکونه مې د خوله کې نیولې دي، د سترګو کې مې راوړي دي، د دې په خاطر راته بخښنه وکړئ. دامره صحابه کرام په خپل محبوب باندې عاشقان وو. نن د نبی علیہ السلام په عشق کې مونږ جلسه کوو، د هغې په سیرت کې مونږ جلسه کوو. څوک وایي دا بدعت دی او څوک وایي دا ناجایز دی او څوک وایي دا ناروا دي. هلکه مونږ چې دا کومې خبرې کوو دا جایز دي که ناجایز دی؟ او ثواب خبرې دي. زه خو د خپل خوږ پیغمبر تاریخ بیانوم، د خپل خوږ پیغمبر صفت بیانوم، د هغې د مبارک شکل بیان کوم. دې کې د ناروا څه دي؟ دا هر وخت کوئ، ربیع الاول کې هم کوئ، ربیع الثاني کې هم کوئ، جمادی الاول کې هم کوئ. هره میاشت کې تکړه شئ چې د نبی علیہ السلام مبارک یاد زمونږ نه هیر نه شي او دا زمونږ په دا ذهن کې یاد پاتې شي. خشته ښکلی شکل، لاسونه مبارک د نبی علیہ السلام غټ نو عام مزیدار د معمول متعلق نری لیچ او خشته ښکلې سپینې مزیدارې. نو خبره مې دې پورې کوله جناب چې خوراک به کم و د نبی علیہ السلام مبارک، ګرځېدل به آسان او وجود مبارک درمیانه به او خوله مبارک یې څنګه وه، خوشبویي به تتله. خوشبویي زمونږ د خولې نه خو بدبویي ځي چې د ورځې دوه ځله لمبلې نی څوک را سره ناسته نه شي کولی، څخه بوی را نه ځي. او حضور پاک مبارک د وجود نه چې به خوله تله هغې به لکه د مشک او د عنبرو خوشبویي کوله. ټول وایي الحمدلله. یو بیبي د ام سلیم رضی الله تعالی عنها وی نبی علیہ السلام مبارک ملاستودو په دې تندي مبارک یې خوله را ماته وه، ما یو شیشه را واغشته، وی مې چې دا خوله په دا شیشه کې بندوم، وی خولې ته مې هغه شیشه ونیوله، حضور پاک مبارک را ویښ شو. څه کوې ام سلیم؟ مې چې صرف تاسو دا خوله په دا شیشه کې را جمع کوم. وی رانه یې واغشته شیشه او په تندي مبارک یې ګوته کېښوده، ټوله خوله یې پکې رانه چوڼ کړه. دا د پیغمبر علیہ السلام مبارکه خوله. وی ما ته ام سلیم په دې به څه کې؟ وی ما وی چې صاحب دا به د برکت دپاره ځان سره ساتم، د خوشبویۍ دپاره او د مریض د شفا دپاره. ام سلیم وی قسم په الله که مونږ کره به څوک ناجوړه شو، ما به هغه شیشه را واغشته چې په کومه کې د حضور پاک مبارک خوله ده، او شیشه به مې اوبو کې وواله. خوله مبارکه نه صرف شیشه چې دننه پکې خوله مبارکه پرته ده، هغه اوبه به مریض د ورکړې پروردګار به مریض جوړو. دا د حضور پاک مبارک د خولې برکت. او که چاته به خادي وه وی ما به هغې کې ګوته ومنډل او په وجود به مې لږه خوله د نبي علیہ السلام پورې کړه او خادی له به لاړم. وی ښځو به وی ام سلیم خوشبویي د کوم ځای پیدا کړې ده؟ ټول کور کې به د هغې ډډو د خورو، خوشبویي به خوره وه. ام سلیم دا خوشبویي د کوم ځای پیدا کړې ده؟ وی قسم په خدای نورو ښځو به مشک او عنبر او قسم قسم خوشبویۍ په ځان پورې کولې، خو زما خوشبویۍ ته د چا هم خوشبویي نه رسېدله. ام سلیم د کوم ځای نه دا خوشبویي پیدا کړې ده؟ دا کوم دکان کې خرڅېږي؟ دا کوم عطاري سره ملاوېږي چې مونږ هم والو؟ ما وی دا هغه خوشبویي نه ده، دا د حضور پاک مبارک د وجود د خولې خوشبویي ده.
په کومه لار چې به نبي علیه السلام تېرېده په هغه لار باندې به ته خوشبویي پاتې کېدله. مشکات کې شته وګوره د نبي علیه السلام د معجزاتو په باب کې صحابي فرمایي چې موږ به نبي علیه السلام په لار معلومو چې په دې لار تللی دی. هلکه څه نه به پته لګوله وی د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله ابه په لاره پاتې وه. دا لکه عطاري چې په لاره لاړ شي او د هغه عطر هغه خوشبویي په لاره باندې پاتې شي موږ به په هغې پېژنده چې نبي علیه السلام مبارک په دې لاره تللی دی. نو خوله مبارکه خوشبویه مزیداره اعلی او بیا د هغې نه پس وجود مبارک خشته ښکلې وجود مزیدار صحت او د دواړو اولو په دا منځ کې مهر نبوت رکوټې غوندې غوټه د کمترې داګې عمره. یو صحابي فرمایي وی رالم د نبي علیه السلام مبارک شاته وړېدم روړېدم وی را باندې پوه شو وی ما وی چې دا مهر نبوت به څنګه صحیح کم وی چې را باندې پوه شو وی راته اواز وکړي چې دې خوا راشه وی کمیس صادر مبارک یې ځان نه خوا که وی ورلم مهر نبوت مې وکت او ډېر د نږدې نه مزېدار خشته خشته ته سره مې ښکل که دا د حضور پاک مبارک خشته ښکلې شکل د هغې خشته ښکلې چهره ګڼه ګیره و د نبي علیه السلام مبارک وړه نه ګڼه مزېداره ښکلې ګڼه ګیره وه د حضور پاک مبارک او ویښته به یې غوړول او په د ویښتو د پاسه به یو کپړه چوله کپړه به غوړه وه غوړه هر وخت به سر مبارک غوړو او په هغې کې به بیا ګومنځ واله او که چرته به یې څوک ولیده چې هغه به سر ببرو نو غوسه کېده به وی ګومنځ نشته چې دې سر کې ووې ببر سر دې نیولی دی په هغې به نبي هم غوسه کېده وی سر غوړوی او بیا پکې ګومنځ وهی خوشبویي پورې کوی وجود پاک ساتی غسل کوی لامبی رانجه پورې کوی مجلس ته پاک او صفا ستره دی چې څوک نفرت در نه کوي دا د حضور پاک مبارک خلکو ته وینا وه. اوس به ستا په ذهن کې یو سوال راځي چې هر کله د نبي علیه السلام مبارک د وجود دغه خشته ښکلې نقشه ده او ښکلې مزېدار وجود یې دی خشته اعلی درمیانه قد نو خلق وایي د یوسف علیه السلام حسن زیات و داسې ده که نه ده چا تپوس کو وی د یوسف علیه السلام حسن زیات دی که د نبي علیه السلام یاره وی د یوسف علیه السلام زیات دی وی ولې وی د مصر ښځو چې کله یوسف علیه السلام ولیده عزیزې مصر ښځه زلیخې ته خلکو پیغور ورکړه که نه وی ته ګوره په یو خپل مرئي او په خپل غلام مینه شوې په خپل مرئي دی وی دې سره دې خلکو هماله پیغور راکړه قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين مرئي باندې عاشقه ده فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن چې د خلکو پیغور یې وورید یو مجلس یې جوړ کړ میوې یې پکې کېښودې او چړې یې هرې ښځې له په لاس کې ورکړې یوسف علیه السلام یې بار کېنولی وقالت تخرج عليهن یوسف علیه السلام ته یې رادن شه چې څنګه په کوټه وردن نشو یوسف علیه السلام فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم چې ورغې او دې ښځو ته داسې ورته وکتل وی دا زما هغه محبوب دی زلیخه ورته وایي چې ښځو هغه ته وکتل او دې حسن ته وکتل د میوو په ځای چړې په دې ګوتو راخ کې دا نه ګوتې پرې کړې دا وی انسان نه دی دا څه د الله مقربه فرشته معلومیږي نو وایي چې د یوسف علیه السلام حسن زیاتو واقعي نبی هم په خپله فرمایي وی په معراج کې مې بره ولید د ټولې دنیا نیم حسن الله ورکړی ځکه د یو مصر ښځو ځان نه ګوتې پرې کړې نو عایشه بیبي له دې جواب په خپله کوي عایشه بیبي په خپله جواب کوي وی د یوسف علیه السلام حسن بېشکه زیاتو نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا نیم حسن الله ورکړی ځکه خو چې حسن ته د مصر ښځو قتل نو ګوتې پرې کړې خو که د مصر ښځو زما محبوب لیدې وې نو د ګوتو په ځای به خپل سرونه پرې کړی وې زما محبوب یې نه دی لیدې د یوسف علیه السلام بېشکه خشته ښکلی شکل مزېدار حسن و ظاهري حسن چې چا به په لومبي ځل ولیده نو فورا به بیا ګوتې به پرې کولې خو چې څوک به ورسره ګډ شو څه موده به یې تېره کړه بیا به چا لاسونه نه پرې کول
زلیخا دا په عشق و د مصر د خزو نه زیاته خو زلیخې لاس نو پرې کړی او سره ګډون پیدا شوی او د نبی علیہ السلام مبارک ته چې به پړومبي نظر وکتل نو نه به پوهېدی خو چې څومره به ورسره زیاته ناسته کوله یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا څومره به زیات کتل نو هغه به د نبی علیہ السلام مبارک هغه حسن د هغې جلوې به در باندې نمایان کېدلې دا د حضور په دې شمایلو کې چې څومره د پیغمبر علیه السلام د حسن باس دی که نه دا د ماشومانو بچو کړی دی عبدالله ابن عمر عبدالله ابن زبیر سمره ابن جندب دا چې هغه زمانه کې د نبی علیه السلام په زمانه کې کوم ماشومان نابالغ وو ټول شمایل وګوره دوی نه نقل دی ځکه چې ماشوم خو هر چا ته نیغ نیغ ګوري دوی به نبی علیه السلام ته نیغ نیغ کتل او مشران صحابه چې څومره دي هغوی به ورته نیغ نیغ کتې نه شو سرونه به یې ښکته نو څومره د حسن بحث چې نقل دی دا د هغې زمانې کې چې کم نوجوانان دا الکانو نابالغه هغوی د نبی علیه السلام نه نقل کړی دی دا د حضور پاک مبارک د ښکلي وجود نقشه ښکلي مزیدار اعلی وجود او په عامو حالاتو کې به ګورې نبي صاحب پټکې په سر و چېرته وفدونه به راتلل پټکې به یې په سر و جمعې ورځ به خامخا پټکې په سر و اختر ورځ ته به یې پټکې په سر و او صفا پاکې خشته ښکلې جامې کشلېدلې به وې ټوټې به ورته لګېدلې وې خو مزیدارې پاکې صفا ستره جامې به یې اغوستلې خیرنې جامې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ساتلې مسواک به ډېر زیات مګه هر وخت به ورسره مسواک و عایشه صدیقه فرمایي زه به یېرېدم چې ځان نه چې د غاښونه ونه باسي دومره به نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسواک مګه بهر کیف د بشیر جان ارمانی صاحب په خواهش باندې مې د خپل ښکلي پیغمبر د وجود مبارک دا ښکلې نقشه ستاسو مخکې کړه او کم چې زمونږ په وس کې وي زمونږ دپاره حضور پاک مبارک اسوه حسنه ده یو خو د انسان رنگ دی شکل دی ویښته دی نو دا د انسان د وس نه بار دی یو هغه ویښته چې د انسان په وس کې دي هغه شکل چې د انسان په وس کې د هغې جوړول پکار دي چې مونږ هغه د نبي علیه السلام د نقشې مطابق جوړ کړو مونږ له په الله په دنیا کې هم اجر راکړي خیر به راکړي حسن به راکړي اخر کې به هم پروردګار په هغې باندې مونږ له اجر راکړي او د نبي علیه السلام مبارک سره به ممکن ده چې الله مونږ د هغه د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کړي دا د حضور پاک مبارک د ښکلي وجود مزیداره نقشه وه بهر کیف رونو یو خبره ستاسو مخکې بله اقدمه چې ستاسو ذهن کې خبره کیني د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسانات په مونږ ډېر زیات دي دا خو منع که نه منع لږ دي که ډېر دي ډېر زیات دومره احسانات دي چې د الله نه پس دومره احسان په مونږ د بل چا نشته وی ولې که د دواړو جهانو مبارک سردار نه وي مونږ به اوس کافر وو مونږ به بوتانو ته سجدې کولې کیدای شي مونږ یا زمونږ پلار زمونږ رونو خدای هم نه منه ځکه دا خو د هغې د برکت الله مونږ ته مسلماني راکړه د هغې د برکت نه مونږ ته الله ذوالجلال دین راکړه ایمان الله را نصیب کړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغې مبارک د هغې د هغې احسان په بدل کې به تاسو هم یو مهرباني کوئ یو دا چې عقیده اخلاق عمل کردار دا به زمونږ د چا په شانتې به جواب راکوئ د نبی علیه السلام مبارک او یو کار به کوئ درود شریف به په نبی علیه السلام